ابراهیم علیه السلام یو ځوان وکتو چا روایت کړی دی چې دا الفاظ دي چې سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت وی دا کلمات دی ابراهیم علیه السلام دی ځوان پسې ورغی ولکه دا د زبردست کلمات وی یو پیری بیا ووایه نو هغه وی که زه ووایم نو ته به ماله څه راکړې ابراهیم علیه السلام مال سره و چیني ګڼې بیزې سره ولې ابراهیم علیه السلام ورته ووایي که ما ته د دغه ذکر بیا وکړو دا نیم مال در خپل ټول درکړو ګڼې بیزو نه اوچت شی څه شی نو نو هغه وی ویم چې وویې ابراهیم علیه السلام ته وی مال راکړه وی واله نیم ستا شو وی بیا یې راته ووایه وی که دې ځل نه ووایم بیا به څه راکړې ابراهیم علیه السلام وفرمیل دا نیم چې پاتې دی دا به درکړو نو هغه بیا نیمې ورکړو ابراهیم علیه السلام ورته سوال وکړو یو پیره به یې راته بیا ونه ویل نو هغه ویل اوس در سره څه پاتې دي چې زه تا ته دا ووایم تا سره څه پاتې دي چې ماله به راکړې ګوره دا د الله پیغمبر دی ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا دی داسې ویلی کېږي چې 4,000 پیغمبران یې په اولاد کې راغلي دا اوس چې مونږ ووایي آیتونه رب اجعلني مقیم الصلاة د ابراهیم علیه السلام دعا ده نو بهرحال ابراهیم علیه السلام ته وی که اوس ته ووایم نو بیا به څه راکړې هغه وی د دې د ساتلو دپاره به دې مزدور پکار یې او که نه یې پکار زه به دې مزدور شمه خو یو ځل راته دا ذکر بیا وکړه وی چې هغه دا ووایي که نه نو هغه ابراهیم علیه السلام د الله رحمتونه دې وي په تا باندې زه د دې غوښتونکی نه بلکې زه د الله فرشته یم ملایکه یم دا ذکر خدای ما ته راکړو بیا یې راته ووایي زما یو محبوب بنده دی حضرت ابراهیم علیه السلام د دې په قدر و قیمت باندې به هغه پوهېږي ته ورشه دا ذکر د هغه په مخ کې وکړه بیا وګوره چې زما ابراهیم څه وایي ابراهیم علیه السلام وایي نوکرۍ ته هم تیار یم مزدورۍ ته هم تیار یم خو د الله ذکر راته وکړه دې خبره کې دا زموږ دپاره ده مونږ قرآن ته ولاړ یو پکار ده چې زموږ محبتونه هم د الله د کلام سره بلکل داسې او خبره رانه اوږده نه شي کتابي خبره ده